السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. زما ډیرو محترم ورونو، نن په تنګي کې په دې مین مرکزي ځای کې د موړ سره خوا کې مونږه د اعتماد سنټر پرانسته وکړه، افتتاح وشوه چې د دې چیف ایگزیکټیو او د دې مشري ګرام قدر محترم رور جناب حاجی وعدت خان صاحب کوي. دا د لومبې ځل نه دی، په مختلفو ضلعو کې د اعتماد سنټر دفتري دی او برانچونه دي. خو اعتماد ټریولز د هغې په مختلفو ځایونو کې دفتري دي او دی خواهش و چې په دې خپل کلي په دې خپل علاقه تنګي کې هم مونږ یو دفتر یو پرانسته یو برانچ کولی وکړو. نن د هغې افتتاح وشوه د علماو په لاس باندې. تاسو دوستان پکې راوبللی شوی، زموږ عزیز خان دی، داسې نور ملګري. زما وروڼو، بنیادي خبره دا ده چې کاروبار په دې ټوله دنیا کې په دې نړۍ کې خلک کوي. تجارت خلک کوي، دکانداري خلک کوي، مختلف قسمه کاروبارونه کوي. هغه کاروبار چې هغه د رښتینولۍ وي، په هغې کې دروغ نه وي، په هغې کې قسمونه نه وي، په هغې کې خیانت او ټګي نه وي، نو هغه ډېر برکتي وي او په هغې الله خوشحالېږي. د دې کاروبار نه مقصد دا وي چې سړی خپلو بچو له روزي وګټي. د کاروبار مقصد دا دی چې سړی د خپل ځان او د خپلو بچو روزي فراخه کړي. د دې کاروبار مقصد دی چې سړی روزي فراخه شي، د الله په فضل دارسه کېږي. دی به پکې مخلوق سره ښېګړه وکړي، جومات سره، لارو سره، کونډو سره، یتیمانانو سره، د حجونو د عمرو وغیره. نو زما وروڼو، دا یو ډېر برکتي شی دی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د حضور پاک صحابي دی. یو ځل پیغمبر علیه السلام له په مخه ورغی او ستړي مشي وکړل، د هغه د لاسونه لږ سخت و. نو حضور پاک ته تپوس وکړ، سعده دا څه دي؟ هغه وی د الله رسوله بچو له پې روزي ګټم، کوداله، بیلچي، چاري، ربوې. تاسو یقین وکړئ چې حضور پاک د هغه لاسونه راواغېستل، اوچت یې کړل او ښکل یې کړل، وي دا لاسونه به جنت ته ځي. نو چې د یو سړي نیت دی چې زه خپلو بچو له، خپلو نوسو له، خپلو خاندان له روزي ګټم، خو ډېر لوی ثواب دی. او بیا دا چې دوی کوم ټریول سسټم شروع کړی دی، نو دا خو عام دوی ټکټینګ یا څه د ټولې دنیا سره تعلق دی او هر خوا که څوک ځي بوځي به. خو زمونږ په وطن کې زیات تر خلک حجونو عمرو له ځي. نو الحمدلله تر ننه پورې خو موږ د بد نه دی اورېدلی چې څه چا سره وعده کړې ده په هغې باندې پوره شوی دی او ښې خلکو سره کړي دي. او ستاسو په مخ کې زه د ده نه دا مطالبه هم کوم، تاسو دلته ناست یې، زموږ رور دی، نو زه ترې دا مطالبه کوم د رورولۍ په بنیاد باندې چې ښه ریټونه تا خو ګټې له کړې دی، خامخا په دې باندې تا سره کسان دي، په خرچه دې پې کېږي، دفتر دی دی، منډې ترړې دي، انویسټمنټ پیسې دې پې بندې کړي دي او بندی. خو بیا هم کوشش وکړه چې د کم نه کم ریټ تو چلی. نمبر 1. نمبر 2 دا دی چې دې کې به ډېر غریبانان راځي، عمرې ته به اړه کېږي. حالانکې چې کم غریب یې ته ملکه څه له دی، خو بهر کې د هر چا خپل شوق دی د بیت الله شریف د مدینې منورې. غریبانان به په شوق به راځي، پیسې به ورسره لګي، یا یو کونډه به یو غریبانان به مسکینان به چې وس دې کېږي تعاون ورسره کوه، پلی ور سپاره، دا روزي د خدای په لاس کې را ته ګوره، خدای به دله د بل ځای نه پوره کوي انشاءالله العزیز. نو موږ حاجي صاحب ته هم دا وایو چې ښه سهولت ورکړه عمرې والا له، حج والا له چې څوک ځي، بهترین نیت دا وکړه چې زه د دوی خدمت کوم، پیسه خواس هم راځي، نیت د خدمت وکړه، الله به اجر درکوي او خدای به یې درکوي، خدای به دې ښه ساتي. په کاروبار کې ښه څیز اخلاق دی، د شکر خوی ښه دی، د روڼو خوی یې ښه دی. دفتر کې چې کوم کسان دي د هغوی خویونه ښه دي، بهترین شی اخلاق دی. اخلاق یې ښه دی الحمدلله.
نو موږ د امید لرو د الله نه او د الله نه به وله سوالم کوو چې خدای دله پکې ډېره فراخه روزي ورکړي، الله دله پکې وله برکت واچوي. او ته چې څوک راځي او د سره تلل کوي، که حج او عمره نه دا خو دنیا ته خلک روان دي، دی خو د هر ځای ټیکټ او د هر ځای بندوبست کوي. نو الله تعالی د اعتماد ټریول چې څنګه نوم د اعتماد دی، نو الله دې با اعتماده ثابته کړي، دیم با اعتماده، خدای دې با اعتماده ثابته کړي او دله دې خدای ډېر برکتونه ورکړي، الله دې روغ صحت ورکړي، الله دې د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه وساتي، الله یې د بد نظرو د بد نظرونو وساتي. څومره دوستان چې دلته ولاړ دي، الله ټول د بیت الله حجونو عمرو له بوځي، الله په تقدیر کې وله ولیکي او الله تعالی ته دا چې کوم مونږ نن د افتتاح وکړه په تنګي کې د اعتماد ټریول، نو الله تعالی دا افتتاح مبارکه کې دا برکتي کې د تاوانونو نه وساتي، ډېرې ګټې ورکړي، روغ صحتونه ورکړي، کور او بار خیر او برکت نصیب کړي، د ټولو دوستانو له الله د خیر خوشحالۍ زندگی ورکړي، خصوصا زموږ د پریس دارونه دي، دوی له دې الله خیر برکت او عافیتونه ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.